د تحصیل مندڼ پاکنکوی چوک کې د پاکستان مسلم لیگ نون دیرینه کارکن شیرجان ساکن اگاره سره د خپل خاندانه په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین کې د شمولیت اعلان وکړو. په شمولیتي غونډه کې د سابق ایم ان ای شیر اکبر خان فرزند شهزاد اکبر خان، شیر افسر غفور احمد، سمی خان امازی، چینا خان او نورو ګډون کړی وو. شمولیتي تقریب ته شهزاد اکبر خان، چینا خان، سمی خان امازی او غفور احمد خطابونه وکړل او نوې شامل شوي کسانو ته یې په پارټۍ کې په خیرالي وویل. مقررینو وویل چې سابق وزیر اعلی پرویز خټک او سابق وزیر اعلی محمود خان په بونیر ګڼ شمېر احسانات دي او هغوی په بونیر کې د اربعو روپو ترقیاتي کارونه کړي. هغوی زیاته کړه چې پی ټی آی پارلیمنټیرین به د بونیر یو مضبوط قوت جوړوو او پر روان الیکشن کې به خپل امیدواران کامیابوو. راغلي مشرانو د نوې شامل شوي کسانو په کورونو د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین جنډې ولګولې. جی مسلم لیگ پارټي و زمونږه چې کله د حکومت راوتلې او ووټونه شروع شوي دي، جی مونږ په هغه کې د هغې نه مونږ بلې پارټۍ ته نه یو تللي، خلک ځي راځي مونږ نه یو تللي. خو په هغه وجه باندې زه لاړم چې ما هغوی له هر څه کړي دي او ما له هم پلار منډې تړلې وکړي دي، خو چې کله پلار یې حق ورسېده مړ شو، الله دې وبخي. نو په هغه وجه باندې چې دی نو زه د هغې نه لږ خفه غونته کې شوم. مونږ چې د مسلم لیگ نه مستفي شو، مونږ د مشرانو دا ټول نومونه دي: میا ګلجانو، مهرجانو، شیرجانو او جان بادرو، رحیم بادرو، سردار بادرو، قدر رحمانو، میا ولی خانو، بهبیلنو، بهار علی، جناب علی، شاهد علی، نظام خانو، پیاز احمدو، نپاس خانو، طاهر علی، محمد منیبو، حامد علی، شهاب علی، خبیب علی، زهیب علی، نعمت کریمو. دلته څونه مشران ناست دي: بختور شاه باچا، ملکی امان باچا دی، عبدالله جان کاکا دی، او استاد صاحب دی، او چینا باچا دی، او شیرجان باچا او دغه خاندان او دغه سره چې څونه ملګري دي بهرمن اکا دی. دې ته په پی ټی آی پارلیمنټیرین بونیر کې په خیرالی وایم او ویلکم ورته کوم او دا باور ورته ورکوم چې په دې خپله فیصله به چېرته هم ستومانه نه شي. خبرې خو ډېرې زیاتې دي او یو سټیپ و ډېر ګران او هغه مونږ اخیستی دی او د دې خپل ورونو څنګه چې چینا باچا ووي د دې خپل ورونو او د دې علاقې دپاره مونږ اخیستی دی چې یاره دا علاقه به مونږ څنګه مخې ته بوځو او مخې ته به ځي. که تاسو وګورئ دلته کاکا خبره وکړه، خو دا چیک پوسټ نه راواله د درې نه د امبېلې، دلته د امبېلې ملګري ناست دي. د امبېلې نه واله او تر اخري خانانو ډېر نه لاندې کوز کلي ورته وي تر هغې پورې دا ټولې ستنې دا د ایم ان ای صاحب د لاس دي. په دې کې ماته بله څوک ستن نشي خولی. اکثر ماته کسانو به وي دا څنګه چې غفور وي ستا سره د پارټۍ څوک دي، نو ما ورته وایم زموږ سره داسې وروڼه دي په دې علاقه کې او د الله رحم دی چې داسې ډاري کې پېژنو چې لاندې موږ ووټر پېژنو او زه به چې ځم زه به لاندې ووټر ته ځم او هغوی ته به خپله خبره ږدم او هغه خلک به زموږ سره راځي او مخې ته به دا شی بوځو. دا نه ده چې زه به یو کس ته ناست یم، زه به کښېنم ځم مینت به کوم او د خپلو وروڼو ته به خپله خبره ږدم. نو دا یو ستن او یو ټرانسفارمر په دې کې ماته بل څوک نشي خولی. خو دا هم تاسو نشئ کتلی چې یاره مونږ د دې ځای د خپلو وروڼو ته ویلي چې هو دا ټرانسفارمر او ستن والی زما سره اعلان وکړه، خو چې څوک راغلی دی د چملې ما له چې څوک راغلی دی که نه، خو ما وله ستن او ټرانسفارمر چې زما د وسه کېده دفتر ته ورسره تللی یم ما هو دا واله. خو دا هم دې خلکو کړي دي چې زه وله راغلی یم نو مونږ تش لاس نه یو بوتلي. دا خو پکې پارټۍ لاړې رالې یو سو بل سو د فیډورو خبره ده. بهس سي سکولونه چې کله ایم ان ای صاحب ایم پي او هغه دلته کړي دي په دې حلقه کې. لالو ته بجلي په 93-94 کې رسېدلې ده او روډ هغې ته نو. زه په چا پسې خبرې نه کوم. بجلي مونږ کورونو ته دلته ورسولی د چملې تقریبا 95% بجلي مونږ کمپلیټ کړه، 5% په هغه پاتې چې په یو ډېر لرې ایریا کې یو کور دوه پاتې هغه به وي، خو نور دا مونږ کمپلیټ کړه. اوس هم په لارو باندې شروع کړه، روډونه هم مونږ وکړو، سکولونه هم مونږ دلته وکړو، څنګه چې وي یوټیلیټي سټور هم دلته وکړو. اوس د موبایل چې دلته څه مسله وه د ټلیفون د ایکسچینج خبره وه دا هم په هغې 93-94 کې دلته مونږ کړې ده. بیا د موبایل اوس ته د سروس ته دې خبره وه په هغې باندې خبره کړې وه په بونیر کې 60 ټاورې منظور شوي وې صرف د دې د وجې چې یاره په چملا او خودوخیل او په چغرزو کې د موبایلو مسله وه.
کسان راغلي سر وې کړی پای باندې کار روان خو د بدقسمتۍ نه په سواد کې یو مسله وشوه پای باندې کار رکاو شو اوس هم مولی صاحب کې د موبایل ټاور کولاو شو په مولی صاحب کې لا تر اوسه پورې یو موبایل کار نه کو په ایثار کې نه کو هغه علاقې چې د بجلی نه د ټلیفون نه او د موبایل او د نیټ د نن سبا چې په دې دنیا کې کوم بنیادي ضرورتونه د هغې نه ختم هغه ته موږ رسولی خو موږ احسان په دې خلکو نه یې کړی دی خلکو موږ له ووټ راکړی او موږ هغه ډیوټي کړې ده د پاسپورټ دفتر خبره وکړه پاسپورټ دفتر دی په هغې ټایم کې د ای ټي او د ټریفک دفتر چې دی دا مې ایم این اے صاحب راوړی دی د ډي ایچ او دا دفتر هم ایم این اے صاحب راوړی دی دلته چې مین کمې دفتر دي زه د نورو ممبرانو ټولو ته وایم چې تاسو ما ته راشه ووایئ چې یاره دا دفتر زما د لاسه دی بونیر ته راغلی دی ما ته به یې ښایې د ټول نه اول خو زه شیرجان لالا ته او د دې ټول خاندان ته په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین کې په شمولیت باندې په خیرالی وم او انشاءالله باور ورته ورکوم چې کله به م انشاءالله په دې فیصله باندې ستومانه نه شي څنګه چې د په خپله دا خبر دته تسلیم شوی ده د بونیر ټول سیاست د ټول معلوم شوی دی او د خب ټیک ټاک د تکړه سړی دی منډې والي دي سخت هم تېرې کړي دي د ټول معلوم دي نو څنګه چې د خبره وکړه چې شیر اکبر خان د کورنۍ مخلصه ده د خپل ورکر سره د خپل ملګري سره نو هم دغسې ده نو زه تاسو هم دا باور در کوم چې انشاءالله تعالی د ټوپک ضرورت راشي انشاءالله ټوپک بدلم راخلي د دې نه علاوه زه لږ غوندې خبره وکړم بعضې ملګري نن سبا دا ګیله کوي ټول په کمنټس کې موږ ګورو چې یاره ایم این اے شیر اکبر خان دغه شو خرڅ شو یا لوټه شو نو څنګه د ټولو ملګرو ته واضحه ده د پی ټي آی ملګرو ټولو ته واضحه ده او هغوی ټولو ته معلومه ده چې ایم این اے صاحب په زمان پارک کې هر 15 ورځې بعد یو یوټنګ ګاډی چې کوم دی تقریبا د 50-60 کسانو دا بلاور ته بوتلو نو تاسو په خپله وګورئ چې په یو ګاډي کې کم سے کم 50-60 کسان چې ته بوزي دغه یعنې جانې کرایا دغه هلته رهایش و دغه هلته کانه پینه په دې باندې په لکو روپۍ راځي نو زما خیال دی چې په یو ځل باندې شیر افسر ته اوس هغه تعداد اعداد و شمار معلوم دی چې څومره خرچه به کېده په یو پیره باندې نو زما خیال دی چې 80-85 لک روپۍ چې کوم دی شیر اکبر خان په هغې باندې لګولي دي هغه هلته په دې سپینه ګیره باندې په خپله هلته چې کوم دی ازیرۍ کړي دي چوکیدارۍ کړي دي غورځېدلې دی پکې نالو ته موبایل یې ترې ورکې شوي دي مطلب دا دی ځینې سختې هغه تېرې کړي دي نو هغه د پارټۍ سره ښه ټیک ټاک وفاداري شو کړې ده په هر پلیټ فارم باندې په هر موقع باندې چې کله په پارټۍ سخته راغلی د پارټۍ سره ولاړو خرڅ شوی نه دی په هر سټیټینګ کې نه دی خرڅ شوی سینټ په الیکشن کې نه دی خرڅ شوی هغه په عدم اعتماد ووټینګ کې نه دی خرڅ شوی نو خو ظاهره خبره ده چې ضمني الیکشن کې سیټ دغه حق او هغه ته میلاو نه شو هغه سیټ خرڅ کړی شو پارټۍ خو د میرټ خبره کوله د انصاف خبره کوله او په پارټۍ کې دنه میرټ او انصاف ونه شو نو ظاهره خبره ده چې مینې صاحب زړه چې کوم دی هغه ډیس هټ شو او هغه د دغې پارټۍ نه چې کوم دی لارې جدا کړې یوازې هغه نه بلکې 57 نور چې کوم ملګري دي ایم پیګان مینېګان ورسره نور وزیراله تاسو ټول وکتلو نو انشاءالله تعالی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین به خصوصا په بونیر کې ماشاءالله بالکل په ټول کې پی کې بونیر په ټاپ باندې روان دي انشاءالله زور شور سره ملګري به شاملېږي او دا به انشاءالله د ترقۍ یو سفر د خوشحالۍ یو سفر به د دې علاقې دپاره د دې تحصیل دپاره زموږ د بونیر دپاره او ایم این اے صاحب هم موږ دا دغه کوو چې انشاءالله هغه څنګه مخکې د ورکر خیال ساتلی دی په هره پارټۍ کې چې د خپل ملګري خیال ساتي د ملګري باندې سټینډ اخلي نو انشاءالله په دې کې به انشاءالله ټول ملګرو برپور چې کوم دی چې صحیح هغه به کېږي انشاءالله تعالی اولنۍ خبره خو زه شهزاد خان ته او د خپلې پارټۍ والا ته مبارکباد ورکوم چې دا زموږ د ورور لکه دې پارټۍ ته راغی او د خپلې خبرې وکړې او خپل تعارف د سره کوم چې زه د مسکیپور اوسېدونکی یم او دې دغه کې د کوګا په دې بارډر باندې ځان له کور جوړ کړی مشر ورور نوم فضل نبي دی او زما نوم بهرمن دی دا خبرې چې د کمې مخې ته وکړې دغسې په پاټو کې لکه عدلېدل بدلېدل لکه کېږي خو لکه دا چې دی نه لکه مستقل د اګارۍ دی او دې چې ته بدل شوی نه دی حقیقت دی خو لکه د دلته کې م ښه چې دی نه لکه ښه تعارف و یار دوست او په اګارۍ کې هم دا کم کسان چې د اوښو نه دی د خپل کورنۍ دي او دغسې د دې پارټۍ دپاره به موږ به لکه جدوجهد کوو انشاءالله او شیر اکبر خان چې دی نه موږ د خاندان نه او د مشران نه پیژنو زموږ سره یې قربانۍ کړي دي منډې تړې والي دي زه د شیرجان دی او د دې ورویرونو شکریه ادا کوم چې زموږ سره په دې پارټۍ کې شمولیت وکړو ادي ته هرکلی وامه زموږ چې څومره ملګري الحمدلله دا کوم چې را روان دي دا ټول ناران دي شیرجان خو په خپله هغه خپلې ستړې ستومانې ووې حقیقت خبره ده شیرجان زما لکه په همزولتیا کې دی او
د ورورولۍ دغه مې دی سره خو د شیرجان دومره نر خلک اډوشته دي نه خو صرف دوره خبر سرزمین خان دي سره وو د هغه لپاره هر څه کړي دي اوس خدای پې جو فضل وکړو او بل شیر اکبر خان داسې یو سړی دی داسې لیډر دی الحمدلله کو هغه هرې پارټۍ ته تللی خو د خپل قوم دپاره تللی ګوره د پیپل پارټۍ نه واله تر نن وخته پورې چې کله د هغه پلار وفات شو نو په دې علاقه کې چې هغه څومره کارونه کړي دي هغه زه نور څه ووایم خو لکه منور باچایي ته د ټولو خلکو ته د هغه په لاس کړي دي دا زموږ دارونه ناست دي د ناوګی دې ته هم پته را ګوره د غټ کارونه ته زه وایم د پاسپورټ دفتر یې راوړو د شناختی کارت دغه راوړو په دفتر یې راوړو ایکسچینج لکه دلته زموږ په دې علاقې مونږ چته او ایکسچینج پیډر یې وکړې نو نور دغه غټ کارونه زما په کلي کې چې هغه څومره کارونه کړي دا اډو په بل ځای کې شوي نه دي د دې سورانه 1902 او تر اشاړي او تر بډیر او تر دغه پورې دا بجلی ټوله شیر اکبر خان کړله پرون زه منبر باچا سره ناست وم زما خرور دی دوست مې دی او ما ورته وی چې ستا او ستا لکه مونږ دپاره هغه څه کړي دي نو دا څرګنده خبره ده نو خدای پاک دې تل تر تل آباد لري او د هغه زوی شهزاد خان ډېر نر سړی دی او په دې علاقه کې راخور شو انشاءالله دا پارټي به داسې رواني داسې انشاءالله موږ ملنګان پکې یو زموږ ایم این ایم ملنګ و انشاءالله دا به داسې چې انشاءالله دې خلکو ته به ثابتېږي انشاءالله دې خلکو ته او ما ته په خپل کلي کې زما ملګرو یاره قسم مې په خدای چې دومره خلکو مبارکۍ راکړي دي دومره چې زه تا ته نشم ویلی ځکه چې دا شیر اکبر خان ډېر نر او پښتون سړی دی او چې چا سره ودرېږي په نره ورسره ولاړي